تاسو دا ویډیو ګورئ په دې در سره یو ضروري پیغام شریکوم جی. تصویر کې د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک دی، دا دومره شرک چې کفارو ته ورسي په کمنټ کې محمد نوم خامخا ولیکي. خاجي تاسو ویډیو کتله دا په دې خبره نه کو چې دا د نبی له سلام مبارک قبر دی او کنه دی، خو دا دومره شرک چې کفارو ته ورسوي او ار یو په کمنټ کې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ولیکي کنه، نو کفارو ته د نبی له سلام قبر څه د پاره خیر ټیک شو لکه نه دغه کفار زما واستانه زمونږ پیغمبر خ پیژني صلی الله علیه وسلم، خو ایمان پې نه راوړي ټیک شو لکه نه د دغه ښکلي پیغمبر طریقې په ځان کې راوله. ته لګي د نبی علیه السلام قبر کافرانو ته ښې او د دغه کافرانو طریقې په تا کې دي، د سر نه واله تر د خپو پورې که د لباس انداز دی هغه د انګریز دی، که د پیزار انداز دی هغه د انګریز دی، که چال چلن دی هغه د غیرو دی، که ناسته ولاړه ده، که د خبرو سټایل دی، که د ملاستې انداز دی، که د خوراک طریقې دي ټیک شو لکه نه هغه ټولې د غیرو دي، هغه ټولې د یهودو د نسوارو دي. او رالګي وایي دا قبر د نبی علیه السلام دومره شیر کوي چې دې کفارو ته ورسي. نو دې نه څه مطلب قبر د شیر کو هغوی وکتو نو څه مطلب؟ او په کمنټ کې هر سړی د محمد نوم ولیکي دا پښتانه لګي دړه شیر کوي. په زرګونو کسانو شیر کړه او په زرګونو کسانو په لایک رااله او په زرګونو کسانو په هغې باندې کمنټ وکړه. مونږ خو که یو اسلامي خبره او یو مسله بیان کو نو دا بعضې کسان په کمنټ کې وایي په دې تا سره څه دلیل دی، او داسې ویډیوګانې راځي او خلک یې شیر کوي لګیا دي او بس تپوس نه کوي دا پښتانه هم لګیا دي بس شیر کوي او دغلته دلیل ونه غوښتو چې دلته تاسو څه دلیل دی. خله دې نه یو بل قسم ویډیو به راځي وایي دا ویډیو که چا 50 کسانو ته ولیږله نو د خوشحالۍ خبر به ورته میلاویږي، او که چا 50 کسانو ته سینډ نه کړه نو د غم خبر به ته راځي او تکلیف به درته پیښیږي. نو په دې چېرته چا دلیل وغوښتو چې لکه تاسو څه دلیل دی، دا خبره ته د کوم ځای نه کوې؟ ښه بیا د الله او د رسول مینه راغله نو فیسبوک ته پاتې شوه. که چا فیسبوک کو او اسلامي ویډیو 500 کسانو ته سینډ کوله نو بس د الله او د رسول سره مینه ده، او که چا نه سینډ کوله د الله او د رسول سره مینه نشته. بیا چې دا کوم کسان فیسبوک او د سوشل میډیا نه یوز کوي نو دوی د الله او د پیغمبر سره مینه نشته. نو راله په دې دنیا کې په دې وخت کې دا مینه راله د الله او د رسول مینه هغه راله د فیسبوک پاڼې لراله ټیک شو لکه نه د پیغمبر طریقې موږ پریښي، د الله حکمونه مو پریښي، په قرآن هم عمل پریښی دی، بس صرف سندري به راغیستي او په دې سره تلاوت دی او که دا هم شعر نه کو نو دا به تاسو سره تباهۍ خبر میلاو شي. او دا د خانه کعبې تصویر که چا شعر نه کو، دا د قرآن ویډیو که چا شعر نه کړه نو د غم د خبر انتظار کوئ. نو زه دا نه یم چې ښې ویډیوګانې شعر کوو، د مسایلو ویډیوګانې شعر کوي، تلاوت شعر کوي، نعتونه نظمونه شعر کوي، که د خانه کعبې ویډیو شعر کوئ شعر یې کوي، خو خلک په دې امتحان کې ما چوي چې که شعر هم نه کړه نو تاسو ته به چې کوم دی د غم خبر میلاویږي. نو مسلمانان خو بیا د الله او د رسول نه یریږي او سادهګانې بس هغوی لګي څه کوي شعر کوي. هغه بل مسلمان په امتحان کې چې هغه بلې چې شعر کې هغه ځان سره 15,000 نور په امتحان کې واچي، چې هغه بلې شعر کې ځان سره 10,000 نور په امتحان کې واچي. نو دا څه کوئ د الله بندیانو؟ دا څیزونه مه کوئ. پوسټ به یې کړی وایي د افسوس خبره چا څه دومره ټایم نشته چې د الله نوم ولیکي. پوسټ به یې کړی وایي لعنت دي په هغه چا چې د قرآن د تصویر شعر نه کوي. نو دا څومره غلط پوسټونه تاسو کوئ. یاره مهرباني وکړئ زما محترم ورونو، موږ تاسو ته نصیحت کوو، زموږ ورونه یې دا څیزونه مه شیر کوئ. دا چې چا شیر کړي هغه ته وایه په کمنټ کې ورته لیکي الله دې تا پوی کړي، تا ته د الله هدایت وکړي. دا څیزونه قطعا مه ده کوئ. یو بې تحقیقه داسې څیزونه مه شیر کوئ. بل ورځ ماته یو ویډیو مخې ته راله ډېر ګڼ ویښته اوږده ویښته پراته دي او ډېر ګڼ تعداد کې، او دا د نبي علیه السلام ږیره مبارکه ده. نو دا تاسو ته چا ویلې د الله بندیانو؟ د نبي علیه السلام ټوله ږیره مبارکه راووته بیا دومره اوږده ویښته چې د لاس ته رسي دومره ویږده. نو چېرته په خپله بېادبي درنه ونه شي د خپل پیغمبر؟ و د الله بندیانو دا څه کوي؟ داسې څیزونه اکثر دا غیر خیجئ. مسلمان خو که د خپل پیغمبر د ګیرې مبارکې ویښته فیسبوک له یا د غلی تصویر ورکو نو مسلمان خو شان دا چې دا پوره تحقیق وکړي. دا خو غیر رالګي بس چېرته لوی ویښتې راغیستې دي هغې نه تصویران وباسه او بیا ورکوه، او مسلمانان لګیا دي بېشماره شیر کوي دا د نبي علیه السلام ګیره مبارکه ده، شا به یې ښکلې کوي بیا شیر کوي په هغه چا د لعنتي چې نه شیر کوي او یا داسې اسلامي ویډیوګانې او پوسټونه. نو مهرباني وکړئ دا څیز مه کوئ. دا که چا شیر کړي مې تاسو یې مه شیر کوئ. دا د سره په دې مه لایک ورکوئ، مه شیرینګ کوئ او مه په کمنټ کې درته دا کومه خبره کړې مه دا کوئ. ټیک شول؟ او هغه ته نصیحت کوئ چې داسې مه کوه. دا خو ته خلک ګناهګار یې
پتا دی لعنتی کدی ته دی الله نوم ونه لیکو پتا دی لعنتی ک کمنټ او لایک دی ونه کو او پتا دی لعنتی کداري 500 خلکو ته ونه لیکو نو دا خبره ټولي غلطی دي د دینه په خپلم ځانو ساتي نور مسلمانانو ته د زما ویډیو ورسوي دا ګروپونو کې شیر کوي او دا دسم شیر کوي چې څومره شیر کول شي چې کم از کم زموږ ارزي کې پښتون روړ دی چې هغه ته دا پیغام ورسي نو که داسې ویډیوګان نن سبا زه خو په خپل ټیک ټاک آی ډي زما نشته خو ماته دا مرګري وي چې ټیک ټاک ته ډک دی نن سبا په ټیک ټاک کې څه نه دي او دغه شان فیسبوک او پر سوشل میډیا په یوټیوب شیر کیږي او مسلمانان لګیا دي شیر کوي نو داسې مکوي بالکل د الله او د رسول سره مینه دار چې دین په ځان کې راولو د خپل پیغمبر طریقې او د الله حکمونه او د قران طریقې په ځان کې راولو دا د الله او د رسول سره 1 نمبر مینه ده نو لہذا دا پیغام شیر کې چې مرګري او مخ کې شیر کې او عمل پوکي وصلی الله علی النبی